ام اس افیشل د چینل یو جهان مننه چې موږ له خبرو کولو مقرره کړه د بده مرغه چې موږ ډیګري کالج ته راغلو زه په خپل زما ایجوکیشن کنټینیو دی خو ما چې وکتل نو په زرګونو هلکان راغلي او د هر چا ایجوکیشن چې دی چا بی اس اسلامیات د چا بی اس انګلیش نو حقیقت دا یو د شانګلې دپاره د بدبختۍ خبره ده ځکه دا ضلع شانګله چې کومه ده دا د انجینیر امیر مقام ضلع ده کم چې 2000 نه لګیا دی دا د شوکت یوسفزۍ ضلع ده کم چې 2 ځلې پی پاتې شو دا د ډاکټر عباد ضلع ده دا د عبدالمولیم ضلع ده دا د وقار احمد خان ضلع ده څومره سیاسي وګړي چې کم چې د اسمبلۍ په فلور زموږ غږ پورته کوي یقینا د هغو دپاره د بدبختۍ خبره ده ځکه چې په شانګله کې هغه قابل ترین هلکان کم چې شانګلې افسر افغان زګول دی کم چې شانګلې ملاله یوسفزۍ ورکړله د ډېر که موږ ناموړ شخصیت خپل وکړو نو کمه ده په شانګله کې ډېر ټیلنټ دی خو د دې سیاسي وګړو د لاسه هغه ټیلنټ پټ دی نو زه د هغه په انجینیر امیر مقام کوم په شوکت یوسفزۍ کوم کم چې زموږ موجوده لیډرشپ په اسمبلۍ په فلور خبره کوي دا زه په هغه کوم چې شانګلې له دومره اپرچونټي ورکوي شانګلې له دومره موقع ورکوي چې د شانګلې دا ځوانان چې کوم دي دا د کویلې نه بچ شي او خپل تعلیم